السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند موږ به نن تاسو ته د حروف مقطعات په باره کې مختصر گفتگو کوو. خو د هغې نه وړاندې که چې د تاسو زموږ په چینل باندې نوي یې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ. د حروف مقطعاتو دا نقشه تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري. د حروف مقطعات د هر قسم خطراتو دپاره او د هر قسمه جایز حاجت دپاره څوک چې دا سحر او ماښام وي نو الله جل شانه به د دې په برکت سره د ده نه هر قسمه خطرات لرې کوي او هر قسمه جایز حاجات په الله جل شانه پوره کوي. د حروف مقطعات تاسو اندازه دې خبرې نه ولګوئ چې د نن تاریخه پورې د دې په وضاحت او تشریح کې یو مفسر یا یو محدث کلام نه دی کړی. څوک چې په دې کې بحث کوي بس هغه لنډ دا لیکي چې د دې په فضایلو باندې د الله جل شانه نه سوا څوک نه پوهېږي. نو کوم ملګري چې وایي موږ ته خطرات دي، هر قسمه خطرات چې یا زمونږ حاجات دي، شرعي حاجات، نو هغوی د سحر او ماښام دا وایي مخکې وروسته یې چې درود شریف وایي او بیا دې پرې ځان له دعا غواړي. انشاءالله د دې په برکت سره به هغوی ته ډېره فایده رسېږي.